بلکې څونه اهل اسلام چې دي او مسلمانان چې دي په دې واقعیا باندې خفه دي. یو دور کې الحاد ډېر په زور سره دی. الحاد معنی بېدیني، د اسلام په جامه کې کفر. نو هغه خلک داسې یو موقع تلاش کوي چې موږ ته به کله یو موقع په لاس راځي چې د هغې سره موږ علما، اسلام، مسلمان، مدارس، پټکي، مفتیان، متممین د ادارو دا بدنام. بیا نن سبا ډېر داسې خلک دي چې دا ځان له میډیا والا وایي، ځان له صحافیان وایي او د هغې بل څه کار نه وي. هغې کې هم د الحاد جراثیم را دننه شوي، نو هغې هم د دې نه یو ایشو جوړه کړي چې یاره مدارس بندول پکار دي، مدارسو ته ماشومان لیږل نه دي پکار، مدارسو سره دا مدارسو والا دا کار وکړو، مدارسو والا دا کار وکړو. دا یو خطرناک انسان خو ورته ویل نه پکار، د مفتي جوړ کړي او جامع د قاري او د حافظ نور خطرناک سیزي. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، ستاسو په علم کې دا په دې سوات کې یو سانحه را پیښه شوه، د مدرسې یو ګلالي بچی هغه شهید شه، هغه سره ظلم وشو، هغه سره زیاتې وشو. دا ډېره د افسوس خبره ده او په دې باندې تقریبا د ملک پاکستان اکثر علماء کرامو، مدارسو والا د دې مذمت هم بیان کو، چرته چا هم د دې تایید نه دی کړی چې یا دا ښه شوي دي، بلکې څونه اهل اسلام چې دي او مسلمانان چې دي په دې واقعیا باندې خفه دي. او یوازې په دې واقعیا نه بلکې چې کوم ځای کې هم چا سره ظلم او زیاتې شوي وي په یې باندې خفګان پکار دی. خو چونکې دې دور کې الحاد ډېر په زور سره دی، الحاد معنی بېدیني، د اسلام په جامه کې کفر، نو هغه خلک داسې یو موقع تلاش کوي چې موږ ته به کله یو موقع په لاس راځي چې د هغې سره موږ علما، اسلام، مسلمان، مدارس، پټکي، مفتیان، متممین د ادارو دا بدنام کو. محترمو، بیا نن سبا ډېر داسې خلک دي چې دا ځان له میډیا والا وایي، ځان له صحافیان وایي او د هغې بل څه کار نه وي. هغې کې هم د الحاد جراثیم را دننه شوي، نو هغې هم د دې نه یو ایشو جوړه کړي چې یاره مدارس بندول پکار دي، مدارسو ته ماشومان لیږل نه دي پکار، مدارسو سره دا مدارسو والا دا کار وکړو، مدارسو والا دا کار وکړو. محترمو مسلمانانو، دا خبره په ټول اهل اسلام باندې ښکاره ده چې دا دینی مدارس یو داسې نان ګورنمنټ ارګنایزیشن دی چې دی نن د څونه ماشومانو کفالت کوي، د څونه ماشومانو تربیت کوي او د څونه ماشومانو هغې ته علم ورښیي، څونه حفاظ هغې تیار که، څونه قرا هغې تیار که. دا د دې مدارسو په موږ او تاسو باندې د هغې یو لوی احسان دی او دا مدارس د الله رب العزت د طرف نه یو لوی احسان دی چې په کوم ملک کې دا مدارس وي، دا علماء کرامي، دا مفتیانی. ګوره موږ له مختلف مواقعو باندې وعظ، موږ ته خپل دین اسلام د هغې یاد دهاني دا علماء کرام او دا دیندار خلک راته د منبر او د محراب نه کوي. بیا په دې معاشره کې چې کوم د مدارسو نگرانان او مدیر دي، متممین حضرات دي، نو د هغې یو ډېره لویه قرباني ده. دا خو تاسو د یو متمم صاحب خوا ته لړ شئ او معلومات یې نه وکړئ چې کله مثلا میاشت پوره شي د بجلی بیل راشي او دې خوا د مدرسې څه پنډې هم نه وي، څه سفیران هم د هغې نه وي، نو په هغه متمم صاحب باندې څه تېرېږي. بیا کله کله که سره بعضې مسافر استادان وي یا نور اساتذه د هغې د مشاهرې وخت راشي او هغه متمم صاحب د سر وینه خپو ته ځي، د خپو وینه سر ته ځي چې یا الله پاکه مونږه ته انتظام وکړي چې د دې اساتذه کرامو سره څه تعاون وکړو، د دې بجلی په بیل په ادایګۍ کې. کله کله داسې هم راشي چې یو ماشوم هغه د شپې بیمار شوی دی، نو مور پلار یې بېغمه آرام کوي، دغه د مدرسې استادان متمم صاحب هغې د دقه ماشوم د علاج، د معالجې، د شپې شوګیره کول، منډې تړلی، دغه ماشومانو سره مینه کول، هغې ځان سره عادت کول، هغې ته د قرآن کریم او د سنت تعلیم ورکول. که چېرته دا مدارس موږ لږ سات ته د دې معاشرې نه لرې کړو نو یقینو کې چې بیا به په دې معاشره کې ګورې موږ ته انسانان په نظر نه راځي. دا مدارس
د انسانیت ښودنه کوونکي ادارې دي. باقي مدارس هم زموږ د مسلمانانو دي، سکول کالجونه اسپتالونه هم زموږ د مسلمانانو دي. داسې حالات په سکول کالجونو اسپتالونو کې هم ډېر زیات راغلي دي. نو چې چا دا قسمه زیاتی ظلمونه که هغه د سکول په ادارو کې، په یونیورسټو کې، په هاسټلو کې، اسپتالونو کې کړي دي، د هغې هم بھرپور مذمت شوی دی او بھرپور مذمت یې پکار دی. خو که موږ دا ووایو چې پلانکې یونیورسټۍ کې داسې حالات راله، اسپتال کې داسې حالات راله، دا بندول پکار دي، نو دا یو ډیره نامناسبه خبره ده. بلکې موږ مسلمانانو ته هوښیارېدل پکار دي. بله محترمو یو اهمه خبره هغه چې کوم ملګري د سوشل میډیا ورکرز دي، نو یو بله ایشو هغه جوړه شوې ده که چېرته یو مدرسه ده هغې کې داسې حالات راپېښ شو، نو هغې سره خوا کې بله مدرسه ده هغې راولګي او د دکه مدرسې خلاف پراپیګنډ شروع کړي چې دغه مدرسې کې دا کار وشوه، دا مدرسه ښه نه وه. نو بیا دغه مدرسې والا ولګي د هغې ته زوړ ریکارډ، د هغې څه ویک پوینټس را مخې ته کړي، نو هغه دواړه مدرسو والا یا دوه ادارو والا یا دوه تنظیمونو والا هغې په خپل منځ کې اړام شي. یا لکه دې دور کې دا اوس مونږ سوشل میډیا ګورو، ډېر د سکول کالج مسلمانان نوجوانان هغې د مدارسو خلاف ویډیوز هغه شیر کوي. نو ډېر مدارسو والا دینداره خلک هغه بیا د اسپتالونو او د یونیورسټو هغه څیز او دا بار خلک زموږ تماشه کوي چې مسلمانان وګوره په خپل منځ کې اړام دي. محترمو مسلمانانو، دا کم ماشوم سره چې ظلم زیاتې شوی و یا نورو ځایونو کې کم علماو سره، اساتذهو سره، مسلمانانو سره ظلم زیاتې شوي دي، الله تبارک وتعالی دې هغې ته د هغې شهادتونه قبول کړي. او چا چې ظلم کړی، چا چې زیاتې کړی، دا ظالمان دا نه عالم وي، دا نه قاري وي، دا نه مفتی وي، دا یو درنده، دا یو زناور، دا یو قاتل، دا یو بدعمله، دا یو خطرناک انسان خو ورته ویل نه پکار، خو دا یو خطرناک څیز دی راغلی وي، جامې د مولا چولي، شکل د مفتی جوړ کړي او جامې د قاري او د حافظ نور خطرناک څیزي. نو محترمو دا هرو ادارو ته داسې قسمه درندگان هغه داخلیږي. الله دې زموږ معاشره د داسې قسمه درندگانو نه محفوظ وساتي. الله تبارک وتعالی زموږ د تمام دینی مدارسو حفاظت وکړي او حکومت وقت تم پکار دادي چې یوازې مدرسه نه هر ځای کې دا قتل و غارت، دا بربریت، دا ظلم د دې دپاره چونکې مونږ مسلمانان یو او زمونږ د ملک پاکستان د هغې دپاره هم ترتیب چونکې دا اسلامي ملک دی، د هغې دپاره دپات موجود دي چې د قرآن او سنت هغه بالادستي به وي. نو په قرآن او سنت کې د دې قتل و غارت او د دې زناونو د دې د ختمېدو دپاره داسې اصول دي چې کوم ځای کې هغه رایج دي او هغه نافظ دي، نو هغه ځای کې د دا قسمه د قتل و غارت، د بې حیایو، د دې غلط ظلمونو، د دې بې حیایو عریانیت، د هغه ځای کې داسې سدباب او مخنیوي شوی دی چې هغه ځای یو مثالي ګرځېدلی دی. نو زمونږ د ملک پاکستان حکمرانانو تم د دې میډیا په وساطت سره چې هغې قرآن او سنت کې د دې تلاش وکړي چې مونږ ته دې کې کم ګایډلاینز ملاویږي، کم زمونږ ګایډنس پکې شوی دی چې په هغې باندې عمل درآمد شي، زمونږ ملک به د امن یو ګهواره جوړه شي. ځکه نن په دنیا کې زمونږ په دې ملک پاکستان او په صوبه کې مونږ ډېر مسلمانان هغې امن غواړي چې امن دې راشي، دا قتل و غارت دې ختم شي، دا خونریزي دې ختمه شي. د دې دپاره قرآن کریم صفا اصول او صفا قوانین ښودلي دي چې کله هغه لاګو شي نو په خپله به امن راشي. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.